دې کیسه کې دا بیانېږي د یوسف علیه السلام په دې کیسه کې چې د یوسف علیه السلام دا کیسه خالی کیسه مه ګڼئ، بلکې په دې کیسه کې د سوال کوونکو دپاره د تحقیق کوونکو دپاره د الله تعالی د قدرت لوی لوی نشانات دي، ځکه چې یهودیانو د مکې مکرمې مشرکینو ته چل وښودو چې تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکئ چې د یو کسو د هغه زوی ورک شوی و او 40 کاله پس ورته زوی میلو شو، نو دا څوک و؟ یا دا چې د بني اسرائیلو د شام نه مصر ته بني اسرائیل د شام نه مصر ته ولې راغلي وو؟ نو دا تپوس به دې وکئ، نو که ده ته صحیح جوابونه درکړو نو بیا به دا په حقه باندې پیغمبري، او که نه د دغې واقع صحیح تحقیق یې اونکو صحیح خبرې در نکو نو بیا به دا په حقه باندې پیغمبر ني. دلته کې سوال پیدا کېږي چې د یهودیانو د یوسف علیه السلام د کیسې دا تپوس ته نبي علیه السلام نه ولې کو، د بلې واقع تپوس ته د موسی علیه السلام د واقع تپوس ته ولې نه کو، یا د عیسی علیه السلام د واقع خبرې ته ولې تپوس ته ولې نه کو؟ وی دا ځکه چې په مکه مکرمه کې د یوسف علیه السلام د دې واقع شهرت نه چاته معلومه نه وه. دویمه دا چې په مکه مکرمه کې یهودیان نو چې د هغې سره تورات وي او د تورات نه خلکو دا کیسه نبی علیه السلام ته کړې وه، او نبی علیه السلام خو چونکې امي و، پړه لیکه نه و، انپړ و، نو هغه په خپله کتاب نشو لوستلی، نو دې کې دا خبره وه چې که ده چېرته کې د یوسف علیه السلام دا واقعه صحیح طریقې سره تاسو ته وکړله، صحیح خبرې درکو، نو بیا به تاسو په دې خبره پوه شئ دا په حقه باندې پیغمبر دی، او که صحیح خبرې در نکو نو بیا دا په حقه باندې پیغمبر نه دی. نو چې کله یهودیانو مشرکین مکه ته دا خبر ورکو او چلې ورته وښودو چې د نبی علیه السلام نه به د بني اسرائیلو په باره کې تپوس وکئ، او هغې رالل د نبی علیه السلام نه د بني اسرائیلو د شام نه مصر ته د راتګ وجه چې کوم دی بیان کړي چې دا څه وجه ده تپوس یې وکړو، نو الله تعالی سوره یوسف نازل کو او قرآن مجید چې دا واقعه په کوم ښکلي انداز سره بیان کړې ده، څومره تفصیل سره بیان کړې ده، نو داسې په تورات کې هم نه بیان شوي، د هغې ټولو یقین دا راغی چې دا په حقه باندې پیغمبر دی، چونکې یهودیانو کې خو اکثرو ته دا پته وه چې نبی علیه السلام په حقه پیغمبر دی، خو د ضد او د عناد د وجې نه ایمان نه راوړو. اگر چې یهودي راغی او نبی علیه السلام د سوره یوسف تلاوت کو، هغه ورته غوږ کېښود لاړو، واپس د ځان سره نور یهودیان راوستل، او چې کله د یوسف علیه السلام دا واقعه واورېدل د قرآن نه سوره یوسف یې واورېدو، نو فورا رالل د نبی علیه السلام دربار کې حاضر شو او ایمان یې راوړ. نو دې کې دا واقعه بیانېږي، خو دا تشه واقعه نه ده، صرف کیسه نه ده، صرف افسانه نه ده لکه څنګه چې عام د افسانو کتابونه وي او په هغې کې افسانې ذکر وي، نه، په دې کې دننه چې کوم دی یو ډېر لوی سبق پروت دی او د الله تعالی د قدرت پکې لوی نشانات دي. یوسف علیه السلام ماشوم دی، 10 واړرونه راولګېدل، هغې کوی ته ورته وکړو او کوی کې دننه الله تعالی حفاظت وکړو، دا د الله د قدرت نښه ده. بیا د هغې کوی نه الله راوچت کو او د مصر بادشاه یې جوړ کړو، د مصر بادشاه الله تعالی جوړ کړو، نو کوی ته غورځېدلې، بیا په کوی کې دننه الله تعالی دغه حفاظت وکړو، او بیا چې کوم دی خرڅ شو، آزاد سړی و، اصیل انسان دی خرڅ کو، او د هغې نه پس الله تعالی راوچت کو د مصر بادشاه جوړ. نو دې کې هم د الله تعالی قدرت طرف ته اشاره ده چې الله دومره قدرت والا ذات دی چې یو ماشوم چې هغه نابالغه دی ورونو ورته وکړو، د مرګ خولې ته ورته وکړو، الله تعالی هلته حفاظت وکړو، او یوازې حفاظت نه د هغې نه یې راوچت کو د مصر مصر چې کوم دی بادشاه جوړ کړو. نو دغې دا عبرتونه دي پکې.